زمون خلق په خپل پټي کې وشر نه ورکوي خو چې سیلاب ته وشي که نه مړه وایي خیر دی چې دا کور مې پاته شو خیر دی پټای دی نه غور وکړه دا پټای دی ولې وړو ځکه یې وړو چې تا الله حق پکې ادا کړی نه دی دقسې دکان کې ته زکات نه ورکوې کاروبار کې خو چې کله یې دنه وایسي که نه مړه یې چې سر ته خیري که نه خیر دی دوکان نه دی نه دا خو وایي هغه خوړې ښځې نه پی توی شوې که نه وی خدای په رضا ورسېږه دا خو هسې در نه توی شوې ستا له پیدې نه خو وتې نو ته نه لاړې نو اوس خو نه کېږي حال کې په هغه وخت کې الله رب کریم په نعمت شکر ادا کا او د حق پکې ادا کا یوه هندواڼه والے څومره پستوکی ته لرې کوې نو تا سره مال راغی الله فرمایي 39 روپۍ 39 روپۍ ستا شو 1 روپۍ زما په لار ورکړه خدا تا ته درنه ښکارېږي 1,00,000 روپۍ در سره راغی الله رب کریم فرمایي وایي په دې کې 2,500 روپۍ ما په لار کې زکات ورکړه نورې ټولې ستا شوې تر ته حلالې شوې خو مونږ ته دا ګران ښکارېږي بہرحال اللہ فرمائی اوفو بعہدی زما وعدے پورا کے زما وعدے مونږ د دنیا مکمل ډیوټیانې کو سکول وال سکول ته په ټایم روان دی دفتر وال دفتر ته په ټایم روان دی دکان وال دکان ته په ټایم روان دی مونځ ها که مونځ موکره ته پکې ملاو شه خو بیا کو که نه خیر دی پروا نشته په دې کې مونږ کمپرومایز کوو کمپرومایز ډایرکټ مونږ کمپرومایز کې د خیر دی قرآن وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا تاسو خو په دنیا کمپرومایز کوئ آخرت په مقابل کې دنیا را اوچته کې آخرت پرېږدئ فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ فرمایي والآخرت خیر و ابقا آخرت چې دی دا غوره دی او دا باقي پاته کېدونکی دی